المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدون کو، الله رب العالمین منږ ته په قرآن کریم کې په سورة الحجرات کې فرمایي چې تاسو د یو بل غیبت مه کوئ. ځکه دا غیبت دا ډېره غټه ګناه ده او نن زموږ موضوع ده چې دا غیبت دا غټه ګناه ده او دا حرام کار دی. نو الله رب العالمین موږ د دین منع کړي وو. الله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض ستاسو نه د بعضو غیبت نه کوي. آیا تاسو خوښوئ چې یو کس هغه د خپل ورور چې هغه مړ وي او د هغه غوښه وخوري؟ دا یو کس هم نه خوښوي. یعنی څوک چې د چا غیبت کوي نو دا داسې ده لکه د خپل ورور مسلمان چې مړ دی او د هغه غوښه خوري. محترمو، غیبت څه ته ویلی کېږي؟ غیبت دې ته ویلی کېږي چې موږ د یو مسلمان ورور ذکر کوو، هغه زموږ نه غایب دی او د هغې بدۍ نه بیانوو، په هغه پسې خبرې کوو، دغه د غیبت ویلی کېږي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتدرون ما الغیبه؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل تاسو ته پته ده چې غیبت څه شی دی؟ صحابه کرامو فرمایل چې الله او د الله پیغمبر ته پته ده، موږ ته معلومات نشته دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ذکرک اخاک بما یکره، چې ته د خپل رور ذکر وکې، د خپل رور پسې داسې خبرې وکې چې هغه بدې ګڼي، دغه د غیبت ویلی کېږي. نو صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله که چېرته به د رور کې دا خبرې موجود وي موږ یې پسې کوو. نو د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې دغه د غیبت ویلی کېږي، او که چېرته به د رور کې دا خبرې نه وي او په دې پسې دا خبرې کېږي نو دې ته بیا بهتان ویلی کېږي. لکه اکثر موږ چې کله کینو نو زموږ مجلسونه دا د هغه پورې خوند نه کوي چې څو پورې موږ غیبت نه شروع کړی. او چې کله غیبتونه شروع کړو او یو مسلمان رور پسې خبرې شروع کړو نو بیا زموږ مجلس او زموږ ناسته هغه کې بیا خوند پیدا شي. او که چېرته یو سړی پکې دا وموي چې هلکه غیبت مه کوئ، یاره دا خبرې په هغه کې دي، موږ زر دا جواب کړو دا خبرې په هغه کې دي، د هغه د مخې هم زه دا ویلی شم. نو دقې د غیبت ویلی کېږي چې دا خبرې په هغه کې موجود دي او سړی پسې کوي. او که پکې نه یو سړی پسې بیا دا خبرې کوي دا خو بس بیا بهتان شو. نو غرض دا دی چې غیبت دا یوه داسې ګناه ده چې ډېره غټه ګناه ده، ګناه کبیره ده. لیکن نن سبا موږ ټول په دې کې راګیر یو. الله رب العالمین دې موږ ته بخښنه وکړي، الله دې موږ معاف کړي. که سړي دي او که زنانه دي، خو چې کله یو دوه کسان یو ځای کېږي نو هغه به خامخا غیبت کوي. چېرته شاذ نادر به داسې وي چې هغه د غیبت نه ځان ساتي. لیکن اکثر نن زموږ مجلسونه داسې جوړ شوي دي چې په هغه کې دا غیبتونه کېږي. او دا غیبت داسې یوه ګناه ده چې دا ګوره د هغه سړي چې څوک د چا غیبت کوي د هغه ګناهونه کمول دي او په ځان باندې ایښودل دي. او داسې نه چې بیا موږ د قیامت په ورځ باندې شرمنده یو. نو احتیاط پکار دی او دا سوچ او فکر کول پکار دی. یو سړی د چا سره یو ځای کېږي پکار دی چې ښایسته خبرې وکړي، دا مجلس په ښایسته خبرو باندې ښایسته شي او د غیبت نه حتی الوسع موږ ځان وساتو. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو ته پته شته مفلس څوک دی؟ نو صحابه کرام ورته وفرمایل چې مفلس هغه انسان دی چې دغه سره پیسې میسې نه وي، درهم او څه متاع سامان مامان وغیره ورسره نه وي، چې دغه مفلس دی.
نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې مفلس دغه نه دی، بلکې مفلس هغه انسان دی چې قیامت په ورځ باندې راشي نو منځونه به هم کلي، دارنګې روجې به هم نیولي، نور ښه اعمال به کلي، لیکن بل طرف ته په دنیا کې به یو کس ته به کنځلي کلي، د چا عزت به خراب کلی، غیبتونه به کلي، څوک به وهلی، چاته به بل ضرر رسولی، نو دغه سړی به راشي د ده نه به نیکۍ واخلي، بل به راشي د هغه نه به نیکۍ واخلي، بل به راشي نیکۍ نه به ترې واخلي، تر دې چې د دې انسان سره به دا ټولې نیکۍ ختمې شي. نو بیا به بل راشي هغه هم خپل حق غواړي، نو د هغه نیکۍ نه ختمې شوي، نو د دې سړي ګناهونه به راواغسته شي، دا هم په هغه باندې کېښودی شي او جهنم ته به وغورځولی شي. نو الله رب العالمین دې موږ د دې ګناه نه بچ وساتي او الله رب العالمین دې موږ ته معافي وکړي. داسې نه چې په دنیا کې موږ د ځان نه خبر نه یو او موږ غیبتونه کوو او د مسلمان ورور عزت خرابو او د قیامت په ورځ باندې دا ټوټه پوټه اعمال داسې نه چې د دې نه خلاص نشو. الله رب العالمین دې موږ ټول ته معافي وکړي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دو باره کې راځي وي دا یو ځل د ملګرو سره روانو، نو په لار کې یو قچر پروت و چې هغه مردار شوی و. نو د ملګرو ته وفرمایل چې یو سړی د دې قچر نه خوراک وکړي چې دا مردار شوی دی او خپله خېټه په دې باندې ډکې کړي، نو دا غوره ده د دې نه چې د یو مسلمان ورور غوښه وخوري. معنی یو سړی د چا غیبت کوي او د مسلمان ورور غوښه خوري، ځکه غیبت کول دا د مړ مسلمان ورور غوښه خوراک دی. نو که یو سړی د خپل ورور غوښه خوري یعنی غیبت یې کوي، د هغې نه بهتر دا ده چې یو سړی د دې مردار قچر نه چې مردار شوی دی نه خوراک وکړي، خپله خېټه به ډکه کړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه فرمایلی دی که یو انسان به چا باندې ظلم وکړي، یعنی ظلم دار چې هغه باندې تهمت ولګوي، دارنګې د هغه غیبت وکړي، کنځلې منځلې ورته وکړي، نو دا سړی دی الله رب العالمین ته توبه وباسي، ځکه د توبې دروازه کولاو ده، الله رب العالمین توبه قبلی. او که چېرته دا سړی ورته معلومي نو د هغه نه دې معافي وغواړي چې د هغه غیبت یې کلی، او که ورته معلوم نه نو حسن بصری رحمه الله د هغه نه نقل دی چې د غیبت کفاره دا ده چې د چا غیبت دې کلی د هغه لپاره هم د الله رب العالمین نه بخښنه غواړه، ځان دپاره هم بخښنه غواړه او د هغه سړي دپاره هم بخښنه غواړه د چا غیبت چې شوی. نو غرض دار محترم عزتمنو دا مختصر یو څو خبرې چې غیبت دا ډېره غټه ګناه ده او د دې نه حتی الوسه ځان ساتل پکار دي او خپل مجلسونه به دې غیبتونو باندې ښایسته کول نه دي پکار، دې کې ډېر احتیاط پکار دی. داسې نه چې یاره موږ موبایل باندې خبرې کوو نو هم پکار ده چې احتیاط وکړو، داسې نه چې زموږ نه غیبتونه وشي، یا د چا سره کینو مجلسونو کې یا د ملګري سره میلاویږو نو داسې نه چې موږ غیبت کوو، د دې نه ځان ساتل پکار دي. داسې نه چې قیامت په ورځ باندې بیا زموږ نه دا ټوټه پوټه اعمال دي چې دا لږ اعمال هم زموږ نه بیا داسې نه چې خراب شي. نو الله رب العالمین دې موږ ته معافي وکړي او الله رب العالمین دې موږ د دې ګناه نه وساتي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين